بسم الله الرحمن الرحیم. دا چا تپوس کړی دی چې قربانی په چا باندې واجب ده او په چا باندې نه. نو دا یاد لرئ قربانی صرف په مالدار انسان باندې واجب ده چې کوم د شریعت په نظر کې مالدار وي. د اختر په دې 3 ورځو کې د سره 52 تولې چاندي یا د دې قیمت وي، نو د انسان باندې یو قربانی کول دا واجب دي. اوس مسله داسې ده چې یو انسان مالدار نه دی او غریب دی او د قربانی د پاره زناور نو څاروی واغشتو او هغې نه پس د انسان نه دا څاروی مړ شو، نو دې غریب باندې بله قرباني نشته، بس هغه زناور ولاړو مړ شو، خبره ختمه شوه. او که مالدار سړي اغشتي او هغه نه زناور مړ شو، نو دې به بله زناور او څاروی اخلي او بله قرباني د ده په ذمه باندې دا واجب پاتې دی، دې به بله ذبح کوي. اوس یو بله خبره دا ده چې اوس غریب سړي زناور واغشتو او د اختر نه مخکې د اختر په شپه دنه روغ شو، د باندې بله قرباني نشته. خو که مالدار واغشتو دنه روغ شو، نو دې به بل څاروي اخلي. اوس کو د دې غریب نه څاروي روغ دی او د هغې نه بعد یې یو بل څاروي واغشتو او اختر ورځ راله او دله هغه اولنی څاروي هم را پیدا شو چې اوله راوستو، نو دا غریب سړی به د اولنی قربانی چې کوم څاروي او دا به هم ذبح کوي، دا دویمه چې اغشتې دی دا به هم ذبح کوي. او مالدار د دې کې اختیار دی، هغه اولنی ذبح کوي او که دویم ذبح کوي. خو ښه خبره دا ده چې اولنی هغه څاروي یا قرباني د هغې ذبح دې وکړي، دا دویم دې واپس کړي یا واپس دې خرڅ کړي. دې کې مالدار سړي ته لږه اساني ده.